زما وروڼو لویه صدمه وه لږه نه وړه نه. حضرت انس وایي په کومه ورځ چې رسول الله مبارک مدینې ته راغی هر شی روښانه و، او په کومه ورځ چې رسول الله مبارک دنیا نه لاړ زموږ لاسونه لا د هغه د قبر په خاورو کې لیت پیت و چې هر څه تیارو بیا هغه رڼا نه وه کومه رڼا چې به مونږ لیده. حضرت انس وایي مونږ سه خاورې واړولې بار روان و چاریا دې را سره وې حضرت فاطمه ولاړه وه موږ لار کې ولاړه وه ما ته ویې نه څه خوند دې درکړه ډېره مړونه خوشحاله شو چې د خدای په رسول هم خاورې واړولې. مونږ غږ نه کوو. حضرت ابوبکر صدیق پسې اطلاع لاړه راغی چې راغی نیغ په رسول الله مبارک کوټې دننه یو څادر پې حضرت جبریل اچولی و څادر یې اوچت کړ اوچت یې کړ رسول الله مبارک باندې ور پرېوت ښکلی کړ وا صفیه وا خلیله طبت حیا ومیتا ای زما خوږه ملګري ای زما ښکلي دوسته په ژوند څه ښکلی وی او په مرګ څه خشته نوح نبوت وکړه دغه نو دا په کومه ورځ باندې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات کیږي دا په کومه ورځ باندې په دې ورځ طبیعت کې سار نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه ورغی عایشې ته وی عایشې نن خو داسې معلومیږي چې رسول الله مبارک مزاج ټیک دی ویو او سار وختي جمع ولاړه وه نو په خپله راپاڅېده او پرده داسې اخوا کړه دې قوم ته یې وکتل قوم دا خیال و دا سوره د خو نور اوته نو قوم چې وکتل نبی علیه السلام ته نو خوشحاله شو هغې وی ګنې روزي وی قریب و چې دا ټول صفونه مات شوي و مونځ ګډوډ شوي وي دومره ورته صحابه خوشحاله شو او صحابه وی چې مونږ ورته وکتل دا مخ مبارک کې داسې ښکارېده لکه د قرآن د پاڼې په شان ښایسته ښکلی خو رسول الله مبارک خو پوه شو ابوبکر هم وروستو کېده چې اوس دا انتشار به جوړ شي جمع خرابه شي نو پرده یې وغورځوله او لاس مبارک یې وړقو چې خپل مونځ کوی کور ته ننوت چې مونځ وشو ابوبکر صدیق ورغی عایشې صدیقې له عایشې رسول الله مبارک ولکه نن چې طبیعت ټیکي وی او نن ښه دی شکر نو ابوبکر ته بیا تپوس وکړه دوه ښځې وې یو د مدینې نه لږه بار وه یو مدینه کې وه وی الله رسول ستاسو طبیعت نن ښه دی وی زه ښه یم الحمدلله نه نو وی که اجازت یې زه به بلې بیبي له لاړه شم وی لاړ شي حضرت علی راووته نو صحابو ته تپوس وکړه علي کیف اصبح رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیغمبر مبارک څنګه و سار وی اصبح بحمد الله بارئا نن ته الحمدلله نن ښه طبیعت برابر دغه ورځ باندې طبیعت ټیک ټاک و او ناګانه طبیعت یې بګړاو شو. حضرت عایشه صدیقه فرمایي زما سینې ته ډډه والې وه سر مبارک یې زما د سینې او زما د زنې د مینځ کې پروت و او طبیعت یې ډېر زیات تکلیف و کله به سر لاندې کو او کله به سر مبارک بره کو او د یو څرمن یو لوټګی و هغه د اوبو وه هغې کې به یې لاس مبارک کېښود فضان به یې راښ کو ان للموت سکرات مې د الله رسوله بیماري سخته ده یا عایشې دې وجې نه سخته ده چې ثواب ډبل دی اجر زیات دی او چې زما نورو خلکو له هم تسلي شي مرګ نه مخکې بیماري تبه وه وجود خوټ کېده داسې بهر کې ما سینې ته ډډه والې وه او دې کې زما رور راغی عبدالرحمن بیده سواک لاس کې ورسره مسواک و
نو رسول الله مبارک داسې په شوق ورته وکتل. زه پوه شوم مې الله رسوله مسواک ته هم زړه کېږي. وی سر مبارک یې وړکو چې و نو ما هغه مسواک د هغه نه راواغېست نو لږ کلک و مې الله رسوله نرم یې کړم. وی فرمایل چې او نو ما خپله خوله کې پې غاښونه کېښودل او پوس مې کړ. رسول الله مبارک له مې ورکړ. وی داسې مسواک یې ومږه ښکلې چې دومره ښایسته مسواک یې چې ته نه ومږلې. بیا یې ماله راکړه. نو عایشه بیبي وی زر ما ومږه چې د رسول الله مبارک د خولې مبارکې لاړې ورپورې دي. وی زه هغه بختوره ښځه یم چې اخر وخت کې زموږ د رسول الله مبارک لاړې خدای یو ځای کړي. دې دوران کې سیوطي لیکلي په خصائص کبرا کې جبریل علیه السلام اجازت وغوښتو. دا هغه لیکلي عایشې جبریل راغی. جبریل علیه السلام ورته وایي ما سره یو فرشته راغلې ده چې هغه اسمان نه په لومړي ځل راغلې ده. دې نه مخکې هغه اسمان نه نه ده راغلې. اجازت غواړي. وی داخل دي شي. هم داخل شو. فرشته ورته وایي چې زه خو راغلی یم الله تعالی اختیار در کړی دی د دنیا ژوند دې خوښ دی که الله له ځئ. دنیا دې خوښه ده که الله ملاقات دې خوښ دی. اوس پیغمبر له دا یو قانون دی چې الله پیغمبر له د مرګ وخت اختیار ورکوي. دا د هغې یو عزت دی. نور پیغمبر ته چې وایي خدای له ځئ که دنیا پیغمبر په دنیا بیا څه کوي. نو رسول الله مبارک حضرت جبریل ته داسې نیغ وکتل د مشورې په توګه ملګری دی که داسې ورته یې وکتل. نو جبریل علیه السلام ورته وایي چې اختیار خو تا له الله درکړو. ان الله یتشوق الی لقائک. خدای پاک ستا ملاقات ته ډېر شوق کې دی. نو اوس خوښه دې خپله رسول الله مبارک فرمایل اللهم الرفیق الاعلی. اے الله ته زما لوی ملګری. وی زه پوه شم چې اختیار میلاو شو مونږ یې غوښ نه کړو او الله یې خوښ کړو. او فرشتې دوی امضل امریکا کار دې چالو کا. عایشه بیبي فرمایي نور پوه نه شو. دا نیم آیات یې ولوستل. اشهد ان لا اله الا الله ان للموت سکرات. او دا ګوته مبارکه اسمان ته اوچته کړه. اللهم رفيق الاعلى اللهم على الذين انعم الله عليهم من الصديقين والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. دا ګوته مبارکه اوچته کړه. یو خوشبو مې محسوسه نور پوه نه شو. لاس مبارک یې ښکته روح لاړ. صحابو ته چې پته ولګېده بس صحابو باندې هیبت شو. حضرت علي بېهوشه شو او بېهوشه دی. حضرت عثمان رضی الله عنه چاړه شو. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه دماغ ودانګ او توره واغېسته جومات کې ودرېد. وی منافقان وایي چې رسول الله مبارک وفات شوی دی. هغه وفات نه دی د الله ملاقات له تللی دی لکه څنګه چې موسی علیه السلام کوه طور ته د الله ملاقات له تللی و. او راضي به کم منافقین چې وایي چې د رسول الله مبارک وفات دی زما په دې توره به دې سر وایي. که چا نه مې واورېدل چې رسول الله مبارک وفات دی زه پوه شه زما توره پوه شه. غږ نه کوه. هلته جاړي خلک هلته جاړي هلته جاړي. حضرت ابوبکر صدیق پسې اطلاع لاړه. راغی چې راغی نیغ په رسول الله مبارک کوټې دننه یو څادر په حضرت جبریل اچولی و. څادر یې اوچت کړ. اوچت یې کړ. رسول الله مبارک باندې ور پرېوت. ښکلی کړ. وا صفیه وا خلیله طبت حیا ومیتا. ای زما خوږه ملګري. ای زما ښکلي دوسته.
په ژوند څه ښکلی وي او په مرګ څه خشته نوح نبوت وکړه دغه نو په تندي باندې ښکل که او بار راووت دا د ګل ورځ وه تقریبا 10 بجې ټیم و بار چې راووته نو عمر ته وی کښېنه هغه نه کښېناستی ده هلته محراب کې ودرېد اعلان یې وکړ من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ته څوک د پیغمبر علیه السلام عبادت کوي هغه وفات شوی دی ومن كان يعبد الله فإنه إن الله حي لا يموت څوک دا خدای عبادت کوي نو خدای ژوندی دی نه مري او بیا دا آیات وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين یا نبی کریم محمد صلی الله علیه وسلم الله رسول دی هغه نه مخکې ډېر رسولان تللي دي دی به مري که دی وفات شو تاسو به په پوند واپس ځئ کفر ته بس خلک پوه شو صحابه هدایت خو مخکې نه نازل و موږ به مانځه کې لوسته خو ير شوی مو بس ټولو خلکو د آیت په خولې لګیا دی وایي زما وروڼو لویه صدمه وه لږه نه وړه نه حضرت انس وایي په کومه ورځ چې رسول الله مبارک مدینې ته راغی هر شی روښانه او په کومه ورځ چې رسول الله مبارک دنیا نه لاړ زموږ لاسونه لا د هغه د قبر په خاورو کې لیت پیتو چې هر څه تیارو بیا هغه رڼا نه وه کومه رڼا چې به موږ لیده دغه ورځ هم تېره شو ځکه جنازه به دوه درېو کسانو کوله چا وې مدینې مقبرې ته قبرستان ته وړو چا وې شام ته وړو حضرت ابوبکر صدیق وایي ما د رسول الله مبارک نه اورېدلي چې کوم ځای خدای پیغمبر نڅا وویسته دغه ځای وله خدای خوښ کړي هم دلته یې دفن کو نو هغه ځای نه بستره مبارکه اخوا کړه هلته یې وله قبر وکړ او د چهارشنبې شپې ته دفن شو ځکه دوه درې کسه متلل او جنازه به کول آخري جنازه حضرت ابوبکر صدیق کړی غسل ولا حضرت عباس ورکړی دی تریو دا غزوې د قسم او فضل ابن عباس اسامه ابن زید دا ورسره و انصارو کې یو کس ورسره و دی ولا غسل ورکړی دی غسل یې چې ورکاو وی جامې ته لرې کو غسل ورکو که سره د جامو ورکو یو غیبي اواز د کوټې د ګوټ نه راغی چې رسول الله مبارک به د جامو سره لمبه وی جامې به نه لرکوی بیا چې کله دفن شو چهارشنبې په شپه حضرت انس وایي موږ سه خاورې واړولې بار روان و چاریا دې را سره وې حضرت فاطمه ولاړه وه موږ لار کې ولاړه وه ما ته ویل څه خوند دې درکړه ډېره مړونه خوشحاله شو چې د خدای په رسول هم خاورې واړولې موږ غږ نه کوو زما وروڼو موږ له دا لوی درس دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم دنیا ته الله راولېږه دنیا پې روښانه شو اوسه پورې دا زموږ ایمان او اسلام د هغې د برکته دی دا دین د هغې د برکته دی الله پې ډېره لویه ګمراهي ختمه کړه لویه تیاره پې رب العالمین ختمه کړه او بیا چې کله د هغې د دنیا نه ضرورت ختم شو الله ځان ته وبلوي الله 330 کالو په عمر کې دغه رنګې موږ به یو ځل د دنیا نه ځو رسول الله مبارک نه خو الله لوی کار واخیست هغه صحابو نه خو الله ډېر لوی کار واخیست موږ به څه کوو موږ نه به څه کېږي
ای دنیا نه لاړل مونږ له به سفارش کوي انشاءالله الله دې هغې سره مونږ حوض کوثر په غاړه باندې ملګري کړي مونږ به د الله نه دا سوال کوو چې د هغه غرړلی شوي دین الله زمونږ نصیب کړي په دغه دین الله زمونږ ژوند او زمونږ مرګ نصیب وګرځولی کړي او د هغې د سنتو الله پاک زمونږ اتباع او تابعداري نصیب کړي الله رسول الله مبارک زمونږ دپاره یو ښه پیش خیمه ثابته کړي الله د هغه په دین زمونږ مرګ نصیب کړي زمونږ ژوند نصیب کړي الله ګمراهۍ نه وساتي الله د کفر نه وساتي خاتمه مو بالایمان کې الله د رسول الله مبارک ته مبارک لاس د حوض کوثر او زمونږ نصیب کړي الله د هغې د مبارک لاس د حوض کوثر او زمونږ نصیب الله د هغې د مبارک لاس د حوض کوثر او نصیب کړي د هغې دین خدای زمونږ د بچو زمونږ د نسو نصیب کړي برحمتک یا